أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما اوس د سوره بقره آیت نمبر 49 یو کم 49 آیت تلاوت فرمائے د اوس موږ ترجمه پښتو ترجمه کوو. په دې آیت موضوع یا عنوان دا ده الله پاک بنی اسرائیل ته د فرعون نه د نجات د خپل نعمت ذکر کوي. یعنی الله پاک بنی اسرائیل ته د خپل نعمت ذکر کوي. هغه نعمت سو د فرعون ظالم نه نجات وو. نو اوس ترجمه ته راځو. ټکی ترجمه ته یاد کړئ چې خلاص کړئ مونږ تاسو د فرعونیانو یعنی آل فرعون نه یسومونکم یعنی رسول به استاسو ته ناکار عذاب زبکول به زامن ستاسو او ژوندې به پرې خودلې جنکې ستاسو. وفي ذلکم او په دې خلاصولو کې مهرباني طرف د رب ستاسو نه لویا یعنی عظیمه مهرباني والا تاسو باندې چې دغه نه خلاص کړو د فرعون نجات درکړه. و دې تفسیر ته راځو. په دې آیات کې کومې خبرې دي، کوم پوینټونه دي چې مونږه کوشش کوو چې احاطه وکړو په دې نن درس کې. په دې آیات کې څو خبرې قابل غور دي. درې غټې خبرې قابل غور دي چې نن مونږه دې باندې نن ډسکشن کوو، د تفصیل بیانو. نمبر 1 اولنۍ خبره چې دا سوال ده چې فرعون څوک و او د طرز حکمرانی څه وه. یعنی پہلا کوشچن اولنای سوال فرعون کون تھا اور اس کی طریقہ طرز حکمرانی کیا تھی یا کیسی تھی. دې خبرې جواب د دې وضاحت قرآن پاک کړی دی ځای په ځای. یعنی مثلا سورة طه، سورة القصص او سورة الشعراء دې کې الله پاک د قرآن پاک کې د ذکر ده د خبرې جواب چې فرعون څوک او حکمرانی څنګه او طرز حکمرانی. بیا تفصیل ته موږ بیا راځو. دویمه خبره چې د آیت کې قابل غور ده دا و چې بنی اسرائیلو بچي د ولې وژل، یعنی ولې قتلول. یعنی د فرعون د بنی اسرائیلو بچي ولې قتلول، یعنی زبا د ماشومانو دا د څه فایده وه، د څه ټارګټ و. نمبر 3 درېمه خبره چې کومه قابل غور ده په دې آیات کې ادا ده چې د فرعون به زنانه بې حیا کول او د هغوی نه بیا دفتري کارونه اخیستل وغیره. دا خبرې قابل تحقیق دي د قرآن په الفاظو چې موږ ځان پوه کړو او خپل ځان او معاشرې خپل معاشرې موازنه وکړو. نن معاشرې موازنه وکړو، خپل سوسایټي آجکل خپل کوم سوسایټي ده، کوم سراونډینګز کې موږ کوم هغه د خلکو سره معاملات دي چې هغه موږ اسسمنټ وکړو، محاسبه وکړو او دا سوچ وکړو چې آیا زمونږ کوم اعمال دي، کوم موږ طریقه کار ده، آیا د خدا نه خواسته فرعون په شان خو نه ده. یعنی مونږ کې څومره نن سبا فرعونیت را ننوتی ده. څنګه چې حق پیژندل فرض دي، لازم دي، ځکه حق باندې ته جنت ته ځې. نو قرآن و سنت حق دي، قرآن و سنت باندې عمل کول دا تا جنت ته رسوي. توحید منل، الله یو منل، الله معرفت حاصلول، نبی پاک صلی الله علیه وسلم آخري نبی منل،
او قرآن او سنت باندې عمل کول ژوند کې دا ګارانټي ده د جنت تلو لار ده. اهدنا الصراط المستقیم، دا صراط مستقیم ده. دغه شان صحابه کرام معیار حق دي. صحابه کرام په لارې یو اتباع کول دا تا جنت ته رسوي، جنت ته رسوي، دا حق لار ده. دې په مقابله کې باطل کوم د شیطان لار ده. نو دغه شان باطل نه پیژندل دا ضروری دي، ځکه چې باطل ته وپیژنې نو هغه به ته اوایډ کړه، هغه نه به ته ځان ساتي. نو چې دا شان ته باطل نه پیژنې نو بیا به ته دوکه کېږي. یعنی شوګر کویو سیز به زهر به خو خلکو به شوګر کوټ کړي، بره بیا آیس کریم په لګولي، نو ته بیا نه پیژنې، ته به وایې که آیس کریم دي نه به زهر یې پکې، چې تو تا صحت ته نقصان رسوي، تا تباه کوي. نو چې ته کله پیژنې چې نه دا دوکه ده، دا په ظاهر کې شوګر کوټډ ده، بهر یې څه خوږ څیز په لګولی ده، نه نه دې کې زهر دي، باطل ده. نو دغه شان مختلف خلکو لیبل خو بره روغ لګولی خو دننه دوکې زهر وي. نو دا به ته تولکیا په څه باندې؟ قرآن او سنت باندې. او قرآن او سنت باندې به ته هله تول کولی شي، ته قرآن او سنت په معنی باندې پوهېږي. ځکه خو نبي پاک صلی الله علیه وسلم د حدیث شریف د مفهوم دا شان ده چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه د دنیا نه رخصتېږم، یعنی ما وفات نه بعد تاسو ته دوه څیزونه پرېږدم، کتاب الله و سنتي، د الله کتاب قرآن او زما سنت حدیث مبارکه، چې څو پر دا ټینګ رانیولي، کلک رانیولي، تاسو به چرته بې لاره نه شو. نو چې دې کې دا خبره مو کوله چې باطل پیژندل هم لازم دي، چې بیا هغه نه سړی اوایډ کړي، هغه نه ځان ساتي. نو فرعون یا نمرود وغیره چې څومره بادشاهان تیر شوي دي قرآن کې ذکر ده، دوی په باره کې دا خبره عام مشهوره ده زمونږ په معاشره کې چې دوی د خدایتوب دعوه کړې وه، چې ځان ته خدایان ویلي وو. نو آیا دوی دا ځان ته څنګه خدایان ویلي وو؟ آیا دوی دا ویلي وو چې دا انسانان ټول زمونږ پیدا کړي دي؟ آیا دوی دا دعوه کړې وه چې دا اسمان او ځمکې زمونږ پیدا کړي دي؟ دا سمندرونه، دریابونه، دا څیزونه آیا دا زمونږ پیدا کړي دي؟ آیا دوی دغه دعوه کړې وه؟ دا شان خدایتوب دعوه کړې وه؟ فرعون دا شان ځان ته خدای ویله که څنګه ویله؟ نو دا هغې مطلب دا دی چې دوی د خدایتوب دعوه داسې نه وه کړې چې دو خالق او مالک دا دعوه نه وه کړې چې ځمکه اسمانونه او د انسانان ما پیدا کړي دي. نه، دا دعوه نه وه کړې خدایتوب والا، بلکې دا هغې خدایتوب مطلب دو دا و چې دوی د صفت د الوهیت او د ربوبیت دعوه کوله. یعنی فرعون چې دا هغه چې کوم خدایتوب دعوه کوله، هغه مطلب څه چې د صفت الوهیت، یعنی الله پاک یو صفت چې د الوهیت، او بل چې رب د الله پاک یعنی د ربوبیت، دا دعوه دو کوله. نور خالق او مالک دعوه دو نه وکړي. نو صفت د الوهیت کې دوی دا دعوه کوله چې مونږ حاکمان یو، یعنی زمونږ حاکمان یو، زمونږ حکم به منې. یعنی زه چې څه ووایم آب دوباره به کوېسچن نه کېږي دا او आप बस तमन्नी आप असेसमेंट नहीं, आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा. आप तमन्नी वो अदालत की बाखबर मावना न चेंज की मा च सुवेला बस आप तो आली नाली. नो दगा शान दावा दकड़े वा फिराउन چې زما به حاکم منو، با چې زه څه ووایم زه به آل یم، بس هغه ته به خلک ټیک وایي. سوره یعنی د مفهوم ذکر قرآن کې ذکر شوی ده، سوره شعراء آیت نمبر 29 پارا نمبر 19. مفهوم دا ده چې یعنی موسی علیه السلام ته فرعون وویل چې کتا ونیو حاکم سوا د زمانه، یعنی معنا فرعون موسی علیه السلام ته ویل که زمانه علاوه د بل څوک حاکم ونیو یا بل څوک د حاکم تسلیم کو ودې غاڼه، نو زه به د جیل ته واچوم. یعنی ته به بل چاته حاکم نه وای، صرف زما ته به حاکم وای چې زه څه حکم کوم ابای ټکی. دا دعوا د حاکم یعنی دعوا د حاکم یعنی حاکمیت وا چې زما حکم به منې شي په هر حال کې. او بل دعوا فرعون د ربوبیت کړي وا، ربوبیت دعوی بلا کړي وا. ربوبیت نه دا مطلب دا و چې زه قانون ساز یم لپاره د ستاسو، یعنی خپل رعایت بیا ویل
چې تاسو دپاره زه بهترین قانون ساز یم، یعنی قانون جوړونکی زه یم. زه چې قانون جوړوم نو بل څه ته زه محتاجه نه یم چې زه بل آسماني وخي آسماني کتابونه هغو نه زه استدلال وکړم، هغو نه واخلم هیلپ واخلم. نه چې زه بس زه قانون سازه چې څه ووایم هغه به ټیک زه چاته جواب دی نه یم. نو دا شان ته ویلو چې زه قانون ساز یم. سوره نازعات قرآن پاک کې دی ذکر دا سوره نازعات آیت نمبر 24 پارا نمبر 30 کې مفهوم دا شان دا فرعون ویل چې زه ستاسو رب یم اعلی. فرعون ویل چې زه ستاسو رب یم اعلی، یعنی تاسو لره بهترین قانون جوړونکی یم لپاره د ستاسو د ترقی او د ستاسو د ژوند تیرولو، یعنی طرز زندگی. تاسو به څنګه طرز زندگی تیرو د دې لپاره به زه قانون جوړوم، هغه باندې تاسو عمل کوو. دا فرعون دا دعوا وه. دغه شان سوره مومن آیت نمبر 29 پارا نمبر 24 کې ذکر کوي قرآن کې. مفهوم دا ده فرعون قوم ته ویل چې زه ستاسو لره بهترین قانون جوړونکی یم او ستاسو ترقی غواړم. دا بله فرعون دعوا وه. اوس بل جانب دا خبره چې فرعون ځان ته بشر وی، مخلوق یې وی. دې سوال جواب آیت نمبر 53 پارا نمبر 16 سوره طه کې ذکر دا. مفهوم دا شان ده موسی علیہ السلام تقریر کوي فرعون ته. فرعون ورته وایي چې ستاسو رب څوک دی؟ ای موسی، یعنی موسی علیہ السلام تاسو رب څوک ته؟ یعنی فرعون کوېسچن پکې سوال پکې. نو موسی علیہ السلام په جواب کې وایي چې زمونږ رب هغه ذات دی چې دا هر څه پیدا کړي دي او بیا یې هر څیز کې اثر اچولی دی. دغه شان سوره طه آیت نمبر 50 فرعون غلی شو او په جواب کې دا نو ویل چې دا هر څه ما کړي دي، بلکې دا په دې خبرې باندې موسی علیه السلام جواب باندې غلی شته فرعون، بلکې دا اعتراض یې وکړو چې خپلو مشرانو په باره کې څه وایي، یعنی خپلو مشرانو باره کې څه وایي چې کوم مخکې مشران تیر شوي دي هغو باره کې ته څه وایي. نو د فرعون د موسی علیه السلام کوم جواب ورته ورکړی و چې زمونږ رب هغه ذات دی چې پیدا کړي هر څیز دی او بیا هر څیز کې اثر اچولی دی. نو دې باندې فرعون چونکې غلا شوی و، نو دا سکوت د فرعون په دې خبرې دلالت کوي چې فرعون خپل ځان بشر تسلیم کوو او ځان ته خالق مالک نه وي. دغه شان سوره شعراء پارا نمبر 19 آیت نمبر 23 نه 30 پورې د فرعون او موسی علیه السلام مکالمه ده، یعنی سوال او جواب ده. موسی علیه السلام ووی چې مونږ رب العالمین را لېږلي یو، یعنی تا ته پیغمبران را لېږلي یو. نو فرعون اول اعتراضونه کړي دي آیت نمبر 18 نه 19 پورې سوره شعراء کې. نو موسی علیه السلام جواب ورکوي چې هغه ذکر دی قرآن پاک په دې صورت کې سوره شعراء کې آیت نمبر 21 نه 22 کې. نو خبره المختصر خلاصه دا شوه چې فرعون مشرک و په شرک فی الالوهیت او په شرک فی الربوبیت. دا دی خلاصه شله، د بیان خلاصه شوه چې فرعون څوک و، فرعون څنګه خدای او خالق مالک ځان ګڼله؟ نه هغه شان نه، بلکې ځان بشر ګڼله، ځان انسان ګڼله. خو فرعون مشرک و او مشرک په څه کې و؟ شرک په څه کولی؟ یعنی مشرک و په شرک فی الالوهیت او په شرک فی الربوبیت. یعنی مخکې مو څنګه ذکر وکړه چې الوهیت چې ځان حاکم ګڼل، چې زه څه خبره وکړم بس هغه به ټول نه بره وي، بس زه به شاته جواب دی نه یم، دا شان حاکم یې ګڼلی ځان ته. او ربوبیت چې دا ویل لرله چې زه قانون ساز یم، چې زه څه ووایم، زه کوم قانون جوړ کړم
پیغه به عمل کو هغه بس اعلی یا به بس تاسو فالو کو زه به بل سیستم محتاج نه. نو د فرعون مشرک و دغه شرک فی الوهیت او شرک فی ربوبیت کې دا شرک کې دا هغه مشرک وو. څنګه چې عام مشرکین په اولویت کې شرک کوي او په ربوبیت کې، نو دغه شان فرعون دغه شان شرک کوله. یعنی نن سبا یعنی شرک اولویت، یعنی زه حاکم یم او زه قانون ساز یم. یعنی زه حاکم یم، یعنی زما به منې، زه چې څه وایم بس هغه به منې. او زه قانون ساز یم، زه چې څه ته حلال وایم نو هغه به ته حلال ګڼې، او چې زه څه ته حرام وایم هغه به ته حرام ګڼې. حالانکه حلال او د حرام اختیار الله پاک رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته نه ده ورکړه. دا الله پاک سره دا اختیار ده چې دا سیز حلال ده او دا سیز حرام ده. لکه مثال کې ته نن سبا زمانه کې موږ وګورو پرده چې د پردې احکام مکمل قرآن کې موجود دي چې پرده به څنګه کیا ښځو لپاره، زنانه لپاره څنګه پرده ده، مسلمانو ښځو دپاره او دغسې مسلمان مردو دپاره څنګه پرده ده چې هغه سترګې نګاه یې ښکته کوي. اوس ځان نه څوک جوړ شي چې نه پرده دې ته نه وایي، پرده صرف دې ته وایي چې فرض کرو لوپټه په سر کنو د مخ چهره کولاو کا نور پرده بس دا پرده ده. نو دا یو شان کې ته ځان حلال او حرام ځان نه جوړول غواړې، نو دا ته ځان کې فرعونیت راولوي یا شرک ته کوي. الله پاک کوم هغه کرایټیریا ایښې ده، ته قانون کوم ایښی ده، قانون ته ماتوي بلکې ځان خپل قانون جوړوي، نو دا یو قسم شرک ده. نو الله مو د هر قسم شرک نه وساتي. نو اوس راځو د فرعون دا خبره خو کلیر شله چې فرعون یو انسان ځان انسان ګڼلی، بشر یې ګڼله، خو مشرک و، د دوه څیزو کې مشرک و. اوس فرعون طرز حکمرانی ته راځو چې فرعون طرز حکمرانی څه وه. سورة القصص آیت نمبر 4 پارہ نمبر 20 کې قرآن پاک ذکر دی. مفهوم دا شان ده چې فرعون اول کار دا کړی و چې خپل رعیت یعنی خپل رعایا یعنی خپل عوام یې په مختلف ډلو، پارټیو، ګیرو، قومو که مختلف هغه کې تقسیم کړي وو، مختلف پارټیو کې، یعنی دو کې اختلاف راوستی و چې ټول عوام چېرته یکجا نشي، په اتفاق نشي. نو دغه شان مختلف پارټیو کې تقسیم کړی و او خپله منځ کې او دو به یې په خپل منځ کې جنګول. نو ده به په کلاره حکمراني کوله، فرعون به په کلاره حکمراني کوله په آسان سره. یعنی دا ډیوایډ چې انګلیش کې ورته وایي ډیوایډ اینڈ رول پالیسی، یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو، تقسیم کرو اور حکومت کرو. نو دې پالیسی ډیوایډ اینڈ رول پالیسی اول چې دا فرعون متعارف کړی وه چې خپل عوام په خپله منځ کې دو قوت تقسیم کا، په خپله منځ کې مختلف ډلو کې پارټیو کې تقسیم کا، دا فلان پارټی ده، دا فلان پارټی ده، دا فلان پارټی ده، او بیا خپله منځ کې ښه متنفره کا چې د خپله منځ کې کله یو پارټي پسې خبرې کوي، بل پسې یو بل ته خون کې نور پرې چې بالکل د خون پیاسي یو بل ته عزت خو لرې خبر څه چې یو بل ته عزت او احترام ورکړي، بلکې یو بل ته جنګول کوي. لکه نن سبا مونږه کوم جمهوریت کې کوم مونږ د یو شکل یا تصویر وینو د فرعونیت وال. دوم چې د طرز حکمرانی فرعون وال هغه مخالفین کی افرادی قوت کم کرنا، مخالفین و افرادی قوت کمول چې تعداد کا قوت کمول، افرادی قوت کمول چې تعداد کمول. نو فرعون دومره طریقه واردات یا طرز حکمرانی دا وه چې څوک بیا د مخالف و، کومه ګیرو کومه پارټي بیا د مخالف وه، کوم خلک بیا د مخالف و چې هغه ته به مستقبل کې فرعون خطره محسوسوله چې دا خلک خو که راپاڅېدل یا دو سره طاقت راله یا دا دو متفق شلل یا دو یو ځای شلل، نو زه بیا دو باندې حکومت نشه کوله. نو چې دا خطره به ده چېرته محسوسوله، نو ده بیا دو افرادي قوت یا کوم دو نوی نسل به هغه بیا قتلولی، تباه کولی. یعنی بچي بیا څنګه ذکر چې بچي بیا ذبح کول. نو ذبح کول په دوه قسمه دي، انسانانو ذبح کول، د بچو ماشومانو ذبح کول دوه قسمه دي. یو جسمانی ذبح کول دي، دویم د هغو قوت ارادي هغه ختمول، یعنی دو عزایم ختمول، دو نظریه ختمول چې دو څه نظریه نه وي، نظریه ختمول چې بې نظریه دو ته پته نه چې زمونږ نظریه څه ده، زمونږ مقصد آخرت ته، آخرت تیاري ده،
فکر آخرت د قرآن او سنت مطابق ژوند تېرول دې باندې ما ته زه به الله ته پیش کېږم. بهرحال دو نظریه ختمول دا حق چې ماشومانو ته نظریه ختم کې قوت ارادیه ختم کې دا د مثال د قتل ده. دا دې ته روحاني قتل وایي. یعنی آسان الفاظ کې بېدینه کول. نن سبا زمانه کې ماشومان نوجوان نسل دین نه لرې کول، بېراروي طرف ته راتلل، فحشي طرف باندې راوستول، دین نه بې خبره ساتل، قرآن و سنت نه بې خبره ساتل چې قرآن مقصد څه ده، قرآن و سنت مقصد څه ده. قرآن په دې زمانه کې ما ته قرآن چونکې زنده کتاب ده تر قیامته پورې به انسان رهنمایي کوي. نو ته د خلک له قرآن نه لرې ساتل او هغه نه معنی مفهوم نه لرې ساتل او فحشي باندې راوستل، مختلف طریقې باندې فیسبوکونو باندې، مختلف سوشل میډیا باندې چې دو ټایم ضایع کول، چې نه دا ساینسي علم وایي او نه دا قرآني علم وایي، قرآن و سنت نه بې خبره ساتل. نو دا هم دو چې دا روحاني قتل ده، د ماشومانو روحاني قتل ده. او د الله د دین او قرآن نه لرې ساتل د دا شان قتل ته روحاني قتل وایي. څنګه ذکر مې وکړه. او دغه جرم دا روحاني قتلول دا جرم د جسمانی قتل نه زیات جرم ده، خطرناک جرم ده. یعنی دا سړی زیات مجرم ده چې دا څوک ماشومان روحاني قتل کوي، چې دو نظریه ختم کوي، الله رسول قرآن و سنت نه لرې ساتي. نو دا په مختلف هیلو بهانو باندې، مختلف طریقو باندې، نو دا زیات مجرم ده. څنګه دغه شان اکبر آبادی یو مشهور شعر ده، یوں بچوں کے قتل پہ بدنام نہ ہوتا، یوں بچوں کے قتل پہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یعنی مطلب دا و چې دا فرعون به په دې بچو په ماشومانو ذبح کولو باندې به دا دومره نو بدنام شوی که چېرته د کالج کوم نن سبا دور کوم کالج یا تعلیم په نوم باندې یونیورسټیانو، کالج په یونیورسټیانو کې چې صرف بعضو یونیورسټیانو کالجونو کې صرف فوکس خو صرف په دنیایي تعلیم خو شته، خو سره قرآن و سنت نالي علم چې دا الا ماشاءالله چېرته که په خاصو نادر په تعلیمي ادارو کې نور اکثرو کې نه ونه کې برابر ده. نو دا ماشومان ډیګري خو واخلي، ماسټر ډیګري واخلي، نه پی ایچ ډي ډیګري والي، خو که دا تپوس ته وکړي چې قرآن پاک مقصد څه ده، قرآن پاک الله څه ته رالیږلی ده، یا دا صرف قرآن پاک والله سوره فاتحه چې دې مقصد تپوس ونه وکړي سوره فاتحه څه مقصد ده، سوره فاتحه څه مفهوم ده، نو دې به ډېر کم کسان دغه پاکستان کې دا یو کس په پی ایچ ډي کړي، خو ډېر کس چېرته شازو نادر کس زه ډېر ووایم 100 کې 15 کسان کې جواب در کې نور جواب نه کی در. نو دغه شان چې دا دوی یو شانتي روحاني قتل ده چې قرآن الله پاک را لېږلی ده چې انسان روباسي له تیارو نه راوباسي د رڼاګانو طرف ته، د الله معرفت ته، چې انسان ځان وپېژني، خپل منزل وپېژني او دا له دې نه بې خبره ده. نو بهرحال خبره مو قتلوله کول چې قتلول دوه قسمه ده، دا روحاني قتلول، یو جسماني قتلول او یو روحاني قتلول دي. نو هغه تعلیم، هغه دنیایي تعلیم، کا د یونیورسټي تعلیم ده، کا د پی ایچ ډي تعلیم ده، کا د کالج تعلیم ده، کا د سکول تعلیم ده چې قرآن و سنت نه خالی وي، نو هغه تعلیم یافته د معاشرې دپاره بیا یو ناسور ده. دا به یو پیسو مشیني، دا به لوی افسر جوړ شي، غټه ډیګري به والی، ام بی بی ایس ډیګري به والی، اف سی پی ایس ډیګري به والی، خدای سبا چې ډاکټر شي دا به یو پیسو مشیني، دکې به انسانیت نه، هیومینټي به نه پکې، انسان قدر به نه پکې، صرف پیسه به پیژني. یعنی یو غریب کس که راځي که دا مري نو دا به ول فیس غواړي، دا به هغه نه کوي، دا به د علاج نه کوي. دغه شان که جج جوړ شي دا له آخرت خبر نه ده، آخرت باندې عملي یقین نشته، نو داسې جج به بیا قلم خرڅېږي، فیصله به خرڅېږي، ځکه دا له الله نه بیا نه یېرېږي، الله یاره د زړه کې نشته. دغه شان که دا بلې محکمې ته لاړه نو دا چې دا د هغه سره مینه نشي لرلی، وطن محبت نشي لرلی، دا فوج جرنیل جوړ شله، خو چې دا قرآن و سنت نه بې خبره ده، په آخرت یې ایمان نشته، نو دا به خرڅېږي، دا به سبا وطن سره، دا به محب وطن نه
دا به دفاع خپل ملک دفاع نه کوي بیا دا بلکې دنیایي مفاد ته ګوري دا به غدار جوړیږي دته که بل څوک مخالف دشمن ډېر لالچ غټې پیسو لالچ ورکوي نو دا به لالچ قبولوي خو خپل ملک دفاع به دا پرېږدي دا ولې چې دا له هغه نه بېخبره ده خپل مقصد نه بېخبره ده چې مرګ نه بعد بل یو ژوند را روان ده چې هلته به الله پاک مانه تپوس کوي د خپل ژوند نو خبره مختصر دا وه چې دنیایي تعلیم سره سره دینی تعلیم ضروری ده چې د روحاني قتل نه وشي وجه نو چې چېرته دا خوف خدا چا سره نه وي دینی تربیت نه سره وشي نو دا هر څومره افسر جوړ شي نو د سر چې فکر آخرت نه وي نو هغه معاشره کې به د ظلم راج وي او جنگل قانون به زنګل قانون به نو فرعون دغه دوم چې د طریقې واردات دا چې مخالفینو افرادي قوت په کموله ذبح کول به ماشومان چې اوس یا جسمانی طور ذبح کوا یا نن سبا روحاني طور باندې ذبح کوا نو آی چې مونږ نن وګورو چې مونږ معاشره کې مونږ خپل نوای نسل چې دا آیا اخ مونږ روحاني طور باندې قتلو خو نه په دې باندې خپل ځان محاسبه وکړو چې آیا مونږ خو دې فرعونیت یا باطل لار خو چاته نه روان دریم فرعون وال طریقہ واردات داو فرعون کی تیسرا طریقہ واردات یا طرز حکمرانی دریم چې کوم پوینټ وغټه نقطه دا والا طرز حکمرانی اداو چې معاشره کې بیا د خزو اضافه کوله او هغه خزي بیا بے حیا کولې بے پردګي بیا راوستوله چې خزه دې بے پردګي کور دې بهر ګرځي پرده دې نه استعمالي هغه دې نه کوي حجاب دې نه لګي ازادي د نوم ازادي په نوم باندې فحاشي ته ازادي نوم ورکوا وغیرہ یعنی غلط څه داسې خنوم دې اټریکټیو نام ډول نو زنانه چې کله د حیا صادره او لپټه ته لری کړي نو دا د معاشره لپاره تباہی ده معاشره د سر تباہ کیږي نوې نسل تباہ کیږي نو فرعون به ټول دفتری خدمات دفتری کارونه له ښځو نه اخیستل یعنی ټول بیا دفتری کارو پر د ښځې برتی کولې او بل شرط په دا و چې بې پردګي بې حیایي به وه یعنی هغه لباس په دا شان و چې هغه کې به فحاشي او عریاني وه یعنی دا به دوسته یو هغه جوړ کړی و لکه یو ډرس به و لکه دا به د افیشل ډرس و چې د افیس ته راځي نو دا ډرس کې به ته راځي داسې لباس به راځي چې به نیم برخه نه لباسي فحاشي به نو دغه به د طریقې واردات دا و او دا ښځې به دوی زیو ډیکوریشن پیس په طور استعمالولې یعنی ایز پوسټر به استعمالولې خپل نو آیا نن سبا که موږ وګورو مختلف کمپنیانو کې آیا دا ښځې وایي پوسټر خو نه استعمالیږي آیا موږ د خپل قرآن او سنت نبی پاک صلی الله علیه وسلم کومه اسوه حسنه موږ ته ښودلې ده امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهم یو کوم سیرت ته یو کوم زندگی ده آیا موږ خويندې آیا موږ لونه آیا موږ زنانه ادب هغه طریقې صحابيات رضی الله تعالی عنهم په طریقه باندې زندگی تیروي قرآن او سنت مطابق تیروي که آیا د فرعون چې کوم ماډل یا کوم سټرکچر جوړ کړاو که هغه فالو کوي په دې باندې خپل محاسبه کول پکار دي نن سبا که موږ وګورو کوم د غیر مسلمو ممالک دي یا مطلب د یورپین کنټریز دي وغیرہ دوته د ښځو ته زنانو ته ازادي او د مساوي حقوق په نام برای نام داو په بنیاد باندې په ښځو باندې ډېر ظلمونه شي بظاهر خو ازادي نو متاخلي خو نه هغه دو صرف خالي سوټ کاله پوری بیا یو ټیشو پیپر په شانې ډسبین ته گزار کړي دو کټور لایف ته وګوري نو چې سور ظلم الته په ځانونو کېږي اچرته نه کې بل ځای نشته د په مقابله کې اسلام معاشره چې عورت د لپاره زنانه ته چې کوم حقوق او با عزت مقام ورکړه ده
آیا په بلې یوې معاشره کې دا مقام نشته. که د مور په صورت کې دا، نو که د خور په صورت کې دا، که د زوجه بیبي په صورت چې دا، نو تا د مرګ زنانه قابل قدر او معزز انسان په حیثیت ورکړی ده. مثلا که مور دا نور ته ما کوئی قدموں کی تلے جنت ہے، دته مور د پخولان جنت ته، یعنی بچی ته ویلي ته مور دومره قدر کوه، که ته جنت ګټل غواړې ته مور خدمت کوه. دغه شان پلار د پاره چې باب جنت کا دروازه ہے، باب ته پلار د جنت دروازه د جنت درشل ده. پلار ته شفقت سره او قدر په نظر نیت سره د پیشانی ټنډې ته بوسه ورکول، دا په مثل داس ده به تا د جنت دروازې جنت درشل ته بوسه ورکړه وغیره. په دې په مقابله کې په غیر مسلم معاشره چې کفري نظام کې مور پلار چې کله زاړه شي بوډاګان شي نو یې اولډ هاوس ته ولیږي. دغه شان ښځې چې دي بیویانې ټول نه زیات چې طلاق ډیورس رشو چې دا په دې کفارو غیر مسلمو کې د معاشره کې ده. ښځه واده شي کال 2 کالو بعد بیا ډیورس طلاق. چېرته به ډېر کم پرسنټیج به تاسو ته ښځې میلاو شي چې هغه به طلاق شوي نه وي. نو یو ځای ټیشو پیپر په طور استعمالوي او بیا یې ګزاروي او دوکه ورکوي، نوم نه ورته استعمالي ازادي. نو دا خبرې موږ قرآن په رڼا کې قرآن و سنت په حوالې سره دا آیت کې کومې خبرې غور طلب وي هغه باندې مو تفصیلا خبره وکړه. نو انشاءالله بیا بل درس کې بیا اردو په انګلیش کې وایو ما علینا الا البلاغ.